کرپٹ دي، بدیانت دي، شرابیان دي، عیاش خلک د اقتدار په کرسو ناست دي. د دې ملک وزیر اعظم هم بکاري دی، صدر هم بکاري دی، ټول قوم خیراتیان کو. آیا په داسې اسلامي جمهوریت پاکستان کې زه اوس هم مهرباني وکړئ، زما تجویز دا دی چې پاکستان سټیل میل ورکوي، روس ته په روسي خرڅ کوي، او کراچي ایرپورټ ورکوي دوبۍ له، او دا سیاحت دغه چې کوم دی دا ګیس ورکوي تاسو اسټیډیا له، او بجلی ورکوي تاسو امریکې له. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپلو ټولو تاجرانو عزلایي صدورو ته او د ټول پاکستان صدورو ته د خراج تحسین پیش کوم. سهار نه ماله د دروش نه د بونی نه د شامه پورې د ساکوټه پورې ټول پټ راغلي دي. مکمل شټر ډاون دی، شی خوراک هم په دې کې بند دي. عام روټون کې به موږ سبزي او غوښه او پیاز ادول، خو نن تاسو ګورئ چې هر څه بند شوي، او دا د دې خبرې غمازي کوي چې د سټیټ کم د بابډا بیلونه دي، د دې د نرخ کم ریټس دي ظالمانه، دوی کم غونډه ټیکس لګي، او بیا د کوم د ریډینګ د پاره کم څلوېښت ورځو ټیم لګي. د ټولو خبرو دا غمازي ده چې وابدا د قوم سره ډېر ظلم را شروع کړی دی. حکمرانانو له دې نه هوش اخیستل پکار دي، او بدقسمتي دا ده چې په دې ملک خو نه د بجلی سهولت شته، نه د صحت سهولت شته، نه د تعلیم سهولت شته، نه امن شته، نه انصاف شته، نه روزګار شته. قوم کې شعور پیدا شو دی، قوم سوچ کوي چې دا د بجلی د بیلونو خو موږ دېس بېنګونه راوستي وو چې د بجلی بیل لګره راشي کور ته، لکه د جنازې کټ چې لګره راونډوځي، چې د ګیس بیل راشي په کور کې ماتم یې ټوله شپه ماشومان وږي سملي. شرم پکار د دې حکمرانانو له چې خلک د بجلی د بیل لپاره د وړو بالۍ خرڅوي، والۍ خرڅوي، خلک د بجلی د بیل لپاره د بچو نه میخکي راځي خرڅوي، خلک د بجلی د بیل لپاره کټونه خرڅوي، سلای ماشین خرڅوي، واشینګ ماشین خرڅوي. دا څنګه سټیټ دی یار؟ 85 روپۍ یونټ په ټوله دنیا کې، په بنگلادیش کې په ووټه کې یونټ دی، په انډیا کې په 6 روپۍ یونټ دی، او په دې اسلامي جمهوریت پاکستان کې 85 روپۍ یونټ دی. یاره دا څنګه اسلامي جمهوریت پاکستان دی؟ دلته خو نه اسلام شته، نه جمهوریت شته، نه پاکوالی شته. دې ته خو اسلامي جمهوریت پاکستان ویل کفر دی. په دریو کسانو قرباني ورکړه په آزاد کشمیر کې، په 3 روپۍ یونټ ولګېد، هلته په 3 روپۍ یونټ واره کوي. او ما په د زرګاو قرباني ورکړي دي ملک د بقا دپاره، د ملک د سالمیت دپاره، د امن دپاره. زه 85 روپۍ یونټ څکم. زه دلته دا خبره کوم چې دا سټیټ ستاسو د چلېدو د وس خبره نه ده. مهرباني وکړئ، زما تجویز دا دی چې پاکستان سټیل میل ورکوي، روس ته په روسي خرڅ کوي، او کراچي ایرپورټ ورکوي دوبۍ له، او دا سیاحت دغه چې کوم دی دا ګیس ورکوي تاسو اسټیډیا له، او بجلی ورکوي تاسو امریکې له، او مواصلات ورکوي چاینا له، او د خدای په خاطر دا سپریم کورټ په سعودي عرب خرڅ کوي، او دا های کورټ چې کوم دی په افغانستان خرڅ کوي. خلکو ته به انصاف میلاو شي. کرپٹ دي، بدیانت دي، شرابیان دي، عیاش خلک د اقتدار په کرسو ناست دي. د دې ملک وزیر اعظم هم بکاري دی، صدر هم بکاري دی، ټول قوم خیراتیان کو. آیا په داسې اسلامي جمهوریت پاکستان کې زه اوس هم چې د خلک ګردې د رزق دپاره خرڅوي، او په داسې پاکستان کې اوس هم چې د بچو په ریټونو باندې، په سرونو باندې ریټونه لګول دي، په داسې پاکستان کې زه اوس هم چې دلته امن د حال دی، ستا د پولیسو تاڼې غیر